یووالي مسله ذکر کوله چې الله تعالی په ذات او په صفاتو کې یکی یو دی نو یو غنی او هر قسم عبادت او تعظیم چې دی نو دا صرف داغو کی اعبدو ربکم دا خبر دا عقل برابر دا پینزه ثبوتونه دا عقل اغای بیان کرل دا عقل ثبوتونه پینزه بیان کرل چې پچا کې عقل وی نو هغه به د دې خبرې فیصله کوي چې الله تعالی یکی یو دی او شریک او صدر نه لري اوس د دې ځاینا دغه مسله ذکر کوي خود احسانونو په انداز باندې چې الله در سره خکړی دي نو د خو بدله خوي الله د سره احسانات کړی دي نو هل جزاء الاحسان الا الاحسان الله رب العزت در باندې احسانات کړی دي او خیر سره کړی دي نو داغي شکریا ادا کړئ او شکریا داغي دادا چې اعبدوا ربکم عبادت صرف د الله کوي د بل چانا نو عام انسانانو سره خبره وا نو په عام انسانانو کې یو قسم خلقو آغا علمی طبقه وا تعلیمی یافته نو آغا ایتای دلیلونه بیان کړل دویم قسم عوام دی عوام الناس دی چې هغه په دلیل ډیر نه پويږي نو احسانات وتعالى الله مخ ته کوي چې الله ډیر مهربان بادشاہ دی تاسو سره الله احسانات کړی دي نه داغي بدل کی تاسو خو کوي دا الله توحید منئ سالور احسانونه ذکر کئی یا احسان د نشنا مشتکڑی یعنی الله تعالی وی نوی نو ما پیدا کړی نو پیدا کړی ما او سر اوس بل تخته کوي پیدا کړی مای او سندره دبل وای او اډر او حکم دبل منای نو چې ما پیدا کړی نو زما ومنای دویم احسان دا ټوله دنیا چې دا مستاسو د فائدې د پاره پیدا کړی دا د دنیا دا سيزونه احسانات دا معیار ستاله پیدا کړی دي نو انسان ته می چاله پیدا کړي نو تبه د کائنات بندگی کې دا خوستان او کران دي دا خو تعالی الله پیدا کړی دي نو تاسو څنګه غیر بندگی کوئ تر دې رکوع پورې
دو احسانونه ذکر کړي بیا به را روان رکوع کی دو نور احسانونه ذکر کړي اول احسان کیف تکفرون بالله نوې ما پیدا کړی مونږ خو الله ته درخواست نو لیکلې چې مونږ پیدا کا مولانا رومي وای ما نبود متقاضا ما نبود متقاضا ما نبود لطفی تو نا گفت امام شنود ما نبود متقاضا ما نبود نمنگو نزمنگ درخواستو لطفی تو نا گفت امام شنود الله ته دومره مهربان ہے چې زمنګ نا ویلی سوالونه اوري الله مهربان دی مونږ نو غوښتي او الله را کړی دي نو اول احسان هغه د پیدایش ته چې نوې نو ما پیدا کړی د ټول احسانونو دروازه پیدا کول دي چې او سړی نوی نو پاغي څه احسان نشته نو چې پیدا شي نو دا ټول احسانونو ورته متوجی شي دا الله د رحمتونو باران په شروع شي نو الله وی پیدا ما کړی زمانه څنګه انکار کړي او زما د توحید نه څنګه انکار کړي او څنګه د غیر بندگی کې او د غیر غلامی کې کیف تکفرون بالله سرنگ انکار کوئی دا اللہ دے والینا دا اللہ نے انکار دا اللہ یو نمنل دا اللہ نے انکار دے یا کیف تکفرون باللہ کیف تشرکون باللہ سنگائی صدار جوڑوئی تاسو دا اللہ سرا یعنی پکم خلو پکم زڑبانے تاسو شرک کوئی تاسو شرمے گئیم نا کیف تعبدون باللہ غیرہ سرنگ بندگی کوئی تاسو دا اللہ سره د نورو چې نورم دا اللہ سره په بندگی کی صدار کړی دی کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی دا اللہ نا وکنتم امواتن او وی تاسو نشف احیاکم نو ژوندی کړی الله تاسو کنتم امواتن وی تاسو مړو نمړو څه مطلب دی د پیدایش نامخ کی بندن نشي نو هغه نشوالی ته مرګ وي لکه د سورته دهر پاولنی آیات کی وی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقینی دا چې په انسان باندې داسې یو وخت راغلو چې نو د یادولو قابل ونه نو څه یاد شوی چنی نو سبایات شي نو کنتم امواتن وای تاسو نشف احیاکم نو ژوند کړی الله تاسو دا یو ژوند شو یو مرګ شو د پیدایش نامخ کې دا نشواله چي دي نو دا یو مرګ شو او چې مونږه پیدا شو د مور نه دنیا ګېډه ترالو نو دا د یو ژوند شو د دنیا ژوند نو دا ژوند چې دی نو دا الله تعالی موږ لا یو کار لرا کړی دی چې پاغي کې الله تعالی رضا کولی الله رب العزت پاغي کې رضا کولی دا ژوند دې موږ لا یو کار لرا کړی دی
نو ژوند تیر شو تیریږي نو داسې نه ده چې بس ټول عمر به څوک ژوندي وي ټول عمر ژوند نشته اگر دنیا بکس پائندہ میں بودی ابوالقاسم محمد تا قیامت زندہ میں بودی لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا کدی دنیا کې څوک همیشه د پاتې کېدو وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر حقدار او چې هغه پکې پاتې شوی کل نفس ذائقة الموت دی دنیا تا چې چا روح راوړی دی او څوک راغلی دی نو هغه بځي هر زی روح لشته پنا پاتې به خدای وي متین وای راغلی تللو له پیدا دی دا چې کم راغلی دی نو دا به دی دنیا نه یو ورځ ځي د مرګ پیاله چې دا نو دا د ټولو باندې د سکلو ده الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها مرگ چې دی نو دا یو پیاله دا چې هر څوک به اسکي او قبر یو ور دی هر څوک به پې داخلېږي ښه نو دی دنیا پسې دی ژوند پسې مرګ دی ایسوک هم د دې نه بچ نشتا کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دی وی مړ بشي نو خلاص بشو تینا نو ټول بنی آدمان بمرینو دی بمرین ناکا میتون و انہم میتون پتا مرگ رازی نو پا دی بم رازی نو دنیا مرگ چه دی نو دا پا ټول باندې درات لو دی نو ثم یمیتکم بیا بمړی اللہ تعالی تاسو لرام اللہ تعالی و تاسو باندې مرګ راولي دا دویم مرګ شو چې بدی دنیا کې منګ او تاسو ژوندۍ یو خو بس د دې نه پس په منګ باندې مرګ را روان دی کنن د کسبا دنو مرګ په منګ را روان دی نو ثم یمیتکم بیا بمړکی الله تاسو لرا دا د دنیا چې کم مرګ دی دا په مونږ راځي اوس د دې مرګ نه رستو ثم یمیتکم دا مرګو د دې مرګ نه رستو بیا یو ژوند را روان دی دا نه دا چې مرګ بشونو بس ختم چې مړ شو نو ختم شو لکه دیوال آباد کو وګرځو ختم شو بس ختم نو انسان چې پیدا شو مړ شو نو بس ختم شو عربو با او مشرکانو با دا خبره کوله چې بس مونږ مړ شو او ختم شو نو بس ختم بیا ورپسې بیا ژوندونو نه نشته چې ګینی بیا دې مونږه پاسي ومن یحیی العظام وهي رمیم هغه به چې زمونږ د اډوکی زاړه شینو له مونږ به بیا پورته کوي او دا به ویل چې ممات ثم قبر ثم عشر حدیث خرافت یا ام امری وای چې مرګ شي او قبر شي او بیا ژوندون شي دا سټه کوسلی دی ښا نو دې ته بیا سه غب شپ وی قران کریم وی ثم یحییکم بیا با لا تاسو ژوند دی کوي دا چې څنګه موت مخامخ یو دا موت چې کوم ژوند پیژنو دا چې مونږ او تاسو دغه شان ګرځو
دک شان به بیا الله تعالی منګه پاسي زمونږه دا روحونه وا زمونږ دی بدنونو تراشي کمنګا اډو کی زاړ شوی دي که زمونږ اډو کی چا سوزولې دي که زمونږ اډو کی هغه دریابونو ته غورځول شوی دي خو الله تعالی به منګه بیا را پورته کوي بیا بارا ژوندۍ کی الله تعالی تاسو دا چې منګه او تاسو څنګه را ګرځو دک شانتی ژوند به او پیره بیا الله منګ لرا کوي عمده بدن چې دا چې کوم منګ وینو دا بدن به بیا را پورته شي الله قادر دی که غټي وړکې دا الله کار دی او که په سرم ګرځي که په خپوم ګرځي دا الله کار دی خو بیا به الله تعالی موږ را پورته کی حفاتن عراتن غرلن حدیث کې راځي خپیب لخپی سر تور سر نا سنتا چې څنګه د مور پیدا وي دغه شان به د ګیړې د خاورینا او د زمکې د خېټې نه پیدا کی هغه نه چې څنګه د مور پیدا وي قران کریم وی لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره تشتور یکی आवाज برازي لکه چې څنګه می پیدا کړې نو بیا تاسو لرا چې بیا امر ژوندۍ کی نو بیا د سره بیا به زمیداری شروع شي بیا به دکانونه شروع شي دا به کې لکه رستو د مرګ نارستو تر قیامت پورې کې دمه بیا به زړه په زړه کار شروع شي او سایکل به موټر سایکل او غرب او غروب بیا به چل شروع شي نه ثم الیه ترجعون دی حساب د کتاب د پاره هغه ژوندۍ کول بیا عمل لنی دي هغه ژوندۍ کول بیا بدلی لري دا یو ژوندو فاحیاکم ژوندۍ کړی الله تعالی د پارا د مکلف کولو د پارا د ذمہوار کولو الله ژوندۍ کړی نو چې مرګ راغی نو د مرګ نرستو به بیا یو ځل ژوندۍ کوي ثم یحییکم خدا ژوند چې دی نو دا د پاره د بدلې دی هغه ژوند دا اوس چې کم ژوند دی زمونږ نو دا د عمل کولو د پاره دی او چې بیا هم قیامت کې را ژوندۍ کی نو هغه د حساب کتاب او د بدلې د پاره دی څوک به جنت ته لاړ شي او څوک به دوزخ ته لاړ شي چې چا دا ژوند څنګه استعمال کړو نو بس اک کشان بینو کدا ژوند په جنت کې تیر شو نو اک ژوند هم په جنت کې تیریږي او کدا ژوند په دوزخ کې تیر شو هغه ژوند هم په دوزخ کې دی نو د دې دنیا جنت اسلام او قرآن نه دا جنت ته که په اسلام او په قرآن کې ژوند تیر شو نو په آخرت کې هم جنت ته ځي او کدی دنیا کې دوزخ کې تیر شو کفر او بیمانو دروغ او دړاکو کې او د الله دیني پستر ګونو لیدلې نو بس هغه دنیا هم دوزخ ته نو ثم یحییکم دا د آخرت ژوند نه نو دو مرګ شو او دو ژوندونه شو یو مرګ د پیدایش نمخ کې کنتم امواتن چې ژوند تیر کو نو بیا مرګ ثم یمیتکم دو ژوندونه نه دي یو دا چې اوس ما او تا ګرځو او دویم ژوند چې دی نو هغه بیا د قبر نرستو په آخرت کې او قیامت کې ژوند عمدک کشانبی لکه څنګه چې ما او تا ګرځوس دریم یو مرګ او ژوند دی هغه ذکر نه کړو چې یو سړی مړ شي نو د مرګ نارستو او تر قیامت پورې دی مینس کسی شي دی
د قبر هغه زندگی او بیا هغې پسې یو مرګ دی هغه یې ذکر نه کړو چې څنګه یو سړی مړ شي قبر ته لاړ شي نو دله هم الله یو خاص ژوند ورکوي او بیا دی په هغه ژوند کې یا ښکلی او یا خراب و د عمل مناسب یا به ده ته په قبر کې عذابي یا په قبر کې ثواب دی چې هغه ژوند تیر شي نو ډومبی شپېلی چې ووالی شي نو هر څه به پناه شي نو دا قبرونو کې چې کوم عذاب او ثواب دی نو دغه کې هم چوټي راشي دای کې هم چوټي راشي هغه قرآن دې ځای نه دي ذکر کړي قرآن مجید د قبر عذاب او ثواب ذکر کړي دي چې په قبر کې عذاب شته چې یو سړی مړ کېږي سټیم او د ده نه ساه ایستل شروع شو نو د ده یو بل حالات شروع شو او د دغه ځای نه فرشتي چې دی قرآن مجید ذکر کړي دي یضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحریق فرشتي والا دا مخونه او کناټي ټکوي او ته وایي ذوقوا عذاب الحریق اوسقئ د سولو عذاب عذاب ولشته نیکانو لثواب شته الذین یتوفون الملائکۃ طیبین فرشتي تنا ساون اخلی طیبین خوشاله خوشاله یقولون سلام علیکم فرشتي وته سلام کوي قیل ادخل الجنه اغه نه چې سا واغستون وته وی زجنت د مرګ وروستو نیک عمل جنت ته ځي او بد عمل دوزخ ته ځي خو دې ځای کې هغه ژوند هغه ذکر نه کو ځکه هغه داسې ژوند دی چې قرآن مونږ ته ویلي دي چې تاسو په هغې نه پوهېږئ زمونږ په ایمان دی د قبر په عذاب او ثواب زمونږ ایمان دی عقیده دغه ده او ایمان دغه دی چې د مرګ وروستو عذاب حق دی او د مرګ وروستو ثواب حق دی قبر کې عذاب او ثواب حق دی خو څنګه دی نو دغه باندې موږ نه پوهېږو نو چې کوم ذات ورکوي هغه ته پته ده که نه خو زمونږ په هغې باندې ایمان دی د قبر ژوند دی په هغې باندې موږ نه پوهېږو هغه داسې ژوند نه دی لکه څنګه چې ما او تا ګرځو په دې قبر کې به مړی پروتي چې موږ ورته ګورو نو موږ ته به مړی ښکاري او د الله په نیز هغه ژوندی دی هغه عذاب محسوسوي که هغه نیک عمله دی نو هغه ته ثوابونه ملاویږي او هغه پې پوهېږي خو څنګه دي موږ ته څه پته ده نو موږ د دې دنیا ته د راتلو نه مخکې د مور په ګېډه کې وو موږ ته د مور د ګېډې خبرې په خپله هم تېرې کړي دي راته پته نشته چې موږ څه لاتې والي دي په هغې کې جدا دنیا وه دا جدا دنیا ده او د دې ژوند پسې د قبر دنیا جدا دنیا ده او بیا د آخرت هغه جدا دنیا نه ده نو د هغې باندې موږ نه پوهېږو چې نبي علیه السلام څنګه بیان کړي دي په حق باندې هغه شانتي ایمان ولره بس خلک لګیایي او په دې کې ګوتې وایي امت دوه ځایه کوي فضولیاتو کې ګوتې وایي عذاب د قبر ثواب د قبر حق دی د عذاب نه د بچ کېدو بندوبست وکړه او ثواب د حاصلولو بندوبست وکړه ته په دې باندې پړې تا نه په قبر کې دا تپوس نه کوي چې تا دا زده کړي وو چې دا عذاب په قبر کې څنګه وي او دا ثواب څنګه وي تا ته څه پته ده هغې باندې موږ نه یو مکلف موږ ته قرآن صفا ویلی دي 2 سپاره کې وراشي
د شهیدانو بارک الله وی بل احیاء ولکن لا تشعرون دی ژوندۍ دي خو تاسو یې په ژوند نه پوهیږئ تاسو ته د دنیا په باره کې مړه وایي ځکه خو به جنازې کوئ ځکه بچو ته یتیمانان وایي ځکه ښځو ته کونډې وایي ځکه مال تقسیموئ او ځکه په جنازې او کفن او دفن کوئ نو هغه د آخرت احکامات دي هغه جدا مسلې دي او دا چې دا نو دا دنیا جدا ده نو قرآن هغه نه دي ذکر کړي کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا سرنګ انکار کوي تاسو د الله نه وکنتم امواتا او وی تاسو نش فاحیاکم نجوان دکڑی اللہ تعالی تاسو ثم یمیتکم بیا بمڑکی اللہ تاسو لرا ثم یحییکم بیا با جوندی کی اللہ تعالی تاسو لرا ثم الیہ ترجعون بیا باغی اللہ تا واپس کڑی شی تاسو دویم احسان هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هغه خو هغه ذات ته چې پیدا کړی دي تاسو لرا ټول نعمتونه چې بزمکه کې دي دویم احسان دا دی چې په دې دنیا کې څه انعامات دي څه احسانونه دي او څه وینئ تاسو موږ د اسمان نه فایده لو نور د سپوږمۍ دا ستوري دي بره یو لوی عالم نه وریځې دي سیلای دا ګرمي او یخني دا یو لوی عالم نه بره دا غې نه موږ فائدې لو دی دنیا کې خاوره دا ګټه ده اوبه دي ګیس دی پټرول دی تیل دی ونی دی بوٹی دی سبزیانی دی تلکاریانی دی دا ټول الله تعالی زمونږ د فائدې لپاره پیدا کړی دې ته سوچو کا یو منټ لا سوچو کا سوچو انسان ته وي ته څنګه شرک کای لکه ته څنګه یا خزی ته کته کیږي یا ګټی ته کته کیږي یا بوت ته کته کیږي یا د غوخي بوت او یا د ګټي بوت دا ته څه کوي ته لږ سوچو ګزان سره دا ټول کائنات ستا د پاره پیدا دی چې لږ سوچو کې نو تفصیل دا دی چې کدی کائنات کې اوبه نه وي نو انسان ژوند تیرول شي ها معلومه شوا چې دا اوبه د چا د پاره دي انسان د پاره دي پدې کائنات کې نور نوی نور د انسان وخت تیرول شي معلومه شوا چې دا انور د چا د پاره دی پدې چې مونږ وینو او پدې کې دا ونی نوی ونی نو انسان ژوند تیرول شي نو دا ونی د چا د پاره دی دا سدا زناور دی غوا میخا ګډه او بیزه دی کدا نوی نو مونږ وخت تیرول شو نو معلومه شوا چې دا ټول کائنات د چا د پاره دی خو یو تاسو بل کو کدا انسان نوی نو د نیر ته نقصان شته ها کدا انسانان نه نو د نور ته نقصان شته دا انسانان نشتا نو وریځ ته او باران ته نقصان شته معلومیږي دا چې دا انسان د اوبو د پاره نه دی کدا انسان د نیرونو د پاره وي نو بیا به د انسان په نشوالي د نیرونو ته نقصانو د انسان په نشوالي باندې نور ته نقصانو نو دا ټول کائنات د انسان د پاره دی خدا انسان د کائنات د پاره نو دا انسان د څه د پاره دی
دا انسان د الله د پاره دی. دا ټول کائنات د دې انسان نوکران دي. د انسان څه دي؟ نوکران دي. خدا انسان د الله نوکر دی، د کائنات نوکرو نه دی. کچرته کې دا انسان د دې کائنات نوکر شي نو بیا به داسې شي لکه افسر چې جارو راوالي او د نوکر نوکري څه کي، د نوکر نوکري شروع کی. شیخ سعدی وی ابرو بادو محو خورشید و فلک درکارن، ابرو بادو محو خورشید و فلک درکارن، تا تنانے بکف آری و بغفلت نخوری، ہماز بحری تو سرگشتا و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان نبوری. وی ابرو بادو محو خورشیدو و فلک درکارن، دا وریز سیلائی نور سپگمائی دا ستا پا کار کی لگی دلی دی. تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری، نو دا نوڑای ڈوڑای پا غفلت مخورا لگا. ہماز باری تو سرگشتا و فرمان بردار، دا ټول کائنات چلے نو دا ستا دا پارا تابدار دے، نو شرط انصاف نباشد کی تو فرمان نبوری. دا با ډیره بے انصافی وی چې ته دا اللہ تابداریو نکی خوا. دا ټول الله تعالی پیدا کړی او ته ځان له پیدا کړو، نو تا الټا د کائنات او د وجنا او د احسانات او د وجنا د محسن نافرمانی شروع کړه. ته د الله په نعمتونو کې ورګډ شوې، نو هغه منعم ذات احسان کون کې ذات تیر کو. الله در باندې احسانات کړیو، نو د احساناتو تقاضا دا و چې الله ته سرخ کته کنو، تا د الله دشمنی شروع کړه. کیف تکفرون، شرمېږم نه چې الله د سره احسانات کړیو او تا د الله نافرمانی شروع کړه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله دې هغه ذات چې پیدا کړی ستاسو د فائدې لپاره هغه سيزونه چې بزمکه کې دي ټولو. اوس یو سړی وایي چې ټول خو د فائدې لپاره نه دي، نو ځنې مار دی، لړم دی، لنډی دا خو سړي له تکلیف ورکوي. مچای دا مچ دی سړی تنګی نه، ماش ډینګي دی دا خو سړی تنګی تکلیف ولا ورکوي. الله وایي دا ټول مې ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړي دي. یو مطلب دا دی چې مانا مراد نعمتونه دي، لکه سورت نحل 90 کې وایي وما بكم من نعمت فمن الله، پتا سو چې څه نعمتونه دي نو دا د الله دي. نو د میم زرمانه مراد نعمتونه ټول د الله دي. دوی مطلب دا دی چې خلق لکم پیدا کړی دي ستاسو د وجه نه، نو لام د انتفاع نه ده کنه، لام اجلیه ده. ستاسو د وجه نه پیدا دي، نو ځنې فائدہ درکوي ځنې ټک درکوي کنه. اوس که دا فائدې والا نه وی نو نقصان والا به څه پیژندلی وی. اوس چې تیاره نی نو د رڼا قدر چا سره وي؟ چې تیاره نی نو د رڼا په قدر څوک پوهېږي؟ چې خواږه نی نو تارخه څوک پیژني؟ ونزیمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبین الاشیاء. دا خو په یو بل پیژندل شي. د سپرلی د مازیګر قدر د هغو سره وي چې سیزل چاله باد وي د خزان مخو. نو چې سپرلی خزان دی نه پیژندل، نو سپرلی به څو پیژنې؟ او فائدہ په ټولو کې ده، خو د ځنې فائدہ مونږ ته معلومه نه ده. اوس د مار فائدہ به مونږ ته نه معلومه. عالمان ذکر کوي د حیوانات و عالمان، د زناور و عالمان ذکر کوي چې کمار نه وي نو په دې ځمکه خاوره کې زهرینی مواد دي، نو بیا په هره میوه کې به زهر وي. نو د خاورې نه دا زهر مار خوري، دا زمونږ فائدہ نه ده. نو په مار کې هم فائدہ شته، په لړم کې هم فائدہ شته، خو موږ په پوهېږو نه. شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایلو سړي په ګنګوټ پورې خاندلی وو.
تور ګنګوټ نه دی دی پورې خاندلی وو چې دا شیخ خدای سره پیدا کونو دقه خبره کړې وه دانه پې راوختله غټه دانه پې راوختله هېڅ چاله علاج نه ورته ښه کېده نه یو حکیم له لاړو هغه ورته ویې هلکه دا خطرناکه دانه ده او د کینسر خطره ده تېنه خو د دې یو علاج دی خو ژره ته به پیدا کړي که نه هغه ورته یې څه وي تور ګنګوټان راوړه د هغې نه به در معجون جوړومه هغه ورته یې څه شی وی تور ګنګوټان راوړه د هغې نه به در مرهم پټی او معجون جوړومه داسې نه ښه کېږي که تور ګنګوټان دې پیدا نه کړو دا نه ښه کېږي هغه وی ما په تور ګنګوټ پورې خاندلي ما چې دا تور ګنګوټ خدای څه شي له پیدا که اوس زه هغې ته محتاجه کړم چینیانو چې پخوا سپری کړی و که نه او مچان یې روک کړي وی پاکستان نه دوه جیازه مچان نه وغوښتي سیاه الحق په زمانه کې خلکو ته به یادي 2 جیازه مچان وله موږ لیږلي دي دی زموږ د احساناتو د لاندې دي چینیانو له نو په دې کارخانه قدرت کې هیڅ یو څیز بیکاره نه دی خو د یو څیز په فایده به موږ نه پوهېږو نو موږ به پوهېږو نه په دې کارخانه کې یو پرزه بیکاره نه سبحان ربنا ما خلقت هذا یو څیز هم بیکاره نه دی چې هیڅ نه وي نو عبرت خو پکې شته که نه څه پکې شته عبرت پکې شته دی نو هو الذي الله دی هغه ذات خلق لکم ما چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره هغه چې په ځمکه کې دي ټولو خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره هغه چې په ځمکه کې دي او دا ټول وګڼئ د الله د طرف نه اعتقدوا جمیعا منه دا ټول وګڼئ د الله د طرف نه په دې کې بل څوک پیدا کوونکی نشته ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه الله په طرف د اسمان باندې آبادی چې دا نو دا د ویخه کېږي وی خلک مضبوط کی بیا چاته چي دا به تا نه لیدلي چې اول خلک چت واچي او بیا څه جوړوي او روانې چې کېږي نو دا د چا نه کېږي د بره نه چاته شروع کوي د بره نه شروع کېږي نو چې رواني ځایونه ګورې اخري سپاره نو اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت اسمان مخکې کړي د رواني په ځای کې اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت اسمان به اوچوي تړې وړې بشي ستوري به راونوړېږي دا بره نه روانې کېږي او آبادی د لاندې نه کېږي نو آبادي کې ځمکه څه ده مخکې ده او اسمان چې دی نو رستو دی کومو ځایونو کې قرآن مجید کې ترتیب بدل راغلی وي لکه والارض بعد ذلك دحاها رستو کړي وي او اسمان دغه کړی مخکې کړی نو هغه ځای کې قدرتونه ښکاره کوي کم ځای چې قدرتونه ښکاره کوي نو اسمان مخکې کېږي ځکه قدرت په چا کې ډېر ښکاره کېږي اسمان کې ځکه اسمان بېستونو دی سورة رعد 2 آیات کی وئی الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها بیا وئی هو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا نو قدرت چې ښکارا کوي نو اسمان مخکې کی او نعمتونه چې ښکارا کوي نو ځمکه مخکې کی ځکه نعمتونه بچا کې ډیر دي پس ځمکه کې ډیر دي او مونږ یې وینو نو د نعمتونو په ځای کې ځمکه مخکې کی او د قدرتونو په ځای کې اسمان سکی مخکې کی نور ترتیب دا دی چې کوم صورت حامیم سجدی ذکر کړی دی 4 ورځو کې ځمکه پیدا شوې ده 2 ورځو کې پیدا شوه 2 ورځو کې په غرونه نهرونه دا برابر شو او په 2 ورځو کې اسمان پیدا دی او د اسمان سیزونه 4 ورځو کې ځمکه پیدا ده او په 2 ورځو کې اسمان پیدا دی د خالی پرس چوټي وا خالی دی کنه پیدائش د جمعې په ورځ پوره شوه دی د جمعې په ورځ عرش او غټ سيزونه پیدا شو او په عرش باندې خبر او درې دا ثم استوى على العرش ثم استوى الى السماء فسواهن ثم استوى بیا اراده وکړه الله په طرف د اسمان باندې فسواهن 7 سماوات نو برابر کړل دی لرا و اسمانونه وهو بكل شيء عليم
چې دا ټول کارونه کوون کې الله دی، نو پوه هم څوک دی؟ الله دی. تی پیدا کړې مړی به دی، او د ځمکې څیزونه او اسمان هر څه پیدا کړي دي، نو قادر څوک دی؟ الله دی. نو د قدیر تفصیل کو علیم په لنډو ذکر کو، وهو بكل شیء علیم. نو چې د کم ذات قدرتی او د کم ذات علمی، نو حق د عبادت داغه دی. نو اعبدوا ربکم وهو بكل شیء علیم. او هغه الله دی په هر یو څیز باندې، کاغه بر دی او کخکت دی، کپټ تستا سناو کخکار دی درتا، نو هغه الله دی په هر یو څیز باندې علیم پوهه ذات. نو اعبدوا ربکم، صرف داغه بندگی وکي د بل چانه. کیف تکفرون بالله، سرنګ انکار کوي تاسو د الله نه. وکنتم امواتا، او وی تاسو مړه، فاحیاکم، نو ژوندي کړي الله تاسو. ثم یمیتکم، بیا به الله مړه کوي تاسو لرا. نو ثم یحییکم، بیا به الله ژوندي کړي تاسو لرا. ثم الیه ترجعون، بیا به هغې الله ته واپس کړی شئ تاسو. هو الذي، الله دی هغه ذات، خلق لکم، چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول. ثم استوى الى السماء، بیا اراده وکړه الله په طرف د اسمان باندې. فسواهن، نو برابر کړل دی لرا 7 سماوات و اسمانونه. وهو بكل شيء عليم، او هغه الله دې په هر یو څیز باندې پوهه ذات. واخر الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. الله تعالی دې زموږ ګناهونه معاف کړي. الله دې زموږ دا ویل او اورېدل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی دې موږ په قرآن مجید باندې پوهه کړي، او الله رب العزت دې موږ له په قرآن کریم باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې زموږ کشران او مشران ټول قرآن خوانه کړي. الله رب العزت دې زموږ معاشره او زموږ ملک په قرآن باندې آباد کړي. الله رب العزت دې د قرآن کریم محبت کوونکي موږ جوړ کړي. الله رب العزت دې زموږ کشران چې دي او په قرآن کریم باندې پوهه کړي، او الله تعالی دې موږ ټولو له په قرآن د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې زموږ د ټولو نه رضا شي. الله دې بیمارانو ته صحت کامله عاجله نصیب کړي. الله دې قیدیان په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي. الله رب العزت دې زموږ نه رضا شي. الله دې موږ ته د خپل رضا عملونه نصیب کړي. الله رب العزت دې زموږ خاتمه په ایمان کړي. الله دې موږ قبر او حشر کې د شرم او رسوای نه وساتي. الله دې زموږ نه رضا شي. صلی الله علیه وسلم.